بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د سعودي عرب په تبوک ښار کې په یو دیره کې پاتې کیږو. د لاک ډاون چې کوم دی په ټولو خلکو باندې څه ناڅه اثر شته، که هغه غریب دی که هغه مالدار دی. مسافرونه د ډېر زیات متاثره دي. یو ځل یې موږ له 21 ورځې د لاک ډاون انتباه راکړه او لاک ډاون چې کوم دی نو هغه 21 ورځې خو مونږ ډېرې په مشکل سره تېرې کړې، ځکه چې خرچې دلته کې ډېرې زیاتې دي او هر سړی پریشانه دی. صاحب خاص ولا بیا هم ګزاره کوي، خو چې هم کم کس دی ازادې ویزې والا آزاد کار کوي، نو هغه کم از کم 50-60 ریال روزانه په هغه پسې د اقامې پیسه، په هغه پسې د پاسپورټ، په هغه پسې چې کوم دي د دیرې خرچه، په هغه پسې کرایه، د موبایل خرچه، دا ټولې چې حساب ولګي تقریبا 50-60 روپۍ روزانه په یو سړي پسې دا لکه که هغه کار کوي او که نه د هغه چې کوم دی نو دا خرچه د ورځې چې کله دی بېروزګاره شي. بېروزګاري هفته 10 ورځې خو دونه اثر نه پرېوځي، خو چې کله د میاشتې نه زیاته شوه، لکه زموږ تقریبا دا دی د میاشتې نه زیاته شوه خبره، نو اوس چې کوم دی هر سړی دا سوچ کوي چې دا لاک ډاون څه تاریخ معلوم وي نو بیا هم یو خبره ده، خو تاریخ معلوم هم نه دی او دغسې مونږ په ړندو په شانده کې ناست یو، مخې ته رڼا نه ښکاري چې څه حساب کتاب به کېږي څه به کېږي. نو زمونږ د حکومت نه دا خواست دی چې هر ځای کې ریلیف پیکیج وشو، هر چا ته چې کوم دی نو څه ناڅه لکه وعدې وشوې. مونږ ته خو د مسافرو دپاره واده نشته، دلته کې چې کوم دی مونږ په دیرو کې بند ناست یو، بار چې وضو 10,000 غرامه ده، او چې نه کور کینو نو څه شته دی نه خوراک ساک له څونه سټاک کېږي یو سړي سره، یو میاشت چې کوم دی سړی په کور کې خوري څښي، لکه دا لکه مونږ اوس فلحال ولا گزاره چلیږي زاد یو نه راواله بل نه راواله، خو که دا شي نور مونږ شي داسې نو مونږ به ډېر زیات خراب کړي. هسې ستاسو خرچه څو ده د میاشتې د انډیوالۍ؟ د انډیوالۍ خرچه خو چې سړی ګزاره کوي او له 70 کسان مونږ یو ځای پاتې کېږو، ولې چې دا هم غیر قانوني ده دلته، کس 2 کسان یو کس په پاتې کېږي لرې لرې، مونږ بیا هم د خپل ګزارې د وجې نه 6 کسان یو ځای انډیوالي کوو، کله دال پخو، کله لوبیا پخو، غوښه چې کوم دی په هفته کې پخو، چرګ هم دغسې کله کله. نو لکه مونږ خپل شي کنټرول کړی په دې دی چې وایي مخې ته روژه را روانه ده او خرچې هم زیاتېږي او مخې ته د کارونو څه پته نه لګي چې کله به دا کار مونږ مخې ته لکه حالات لاک ډاون به ختمېږي او مونږ به کارونو ته وځو. دا مونږ ته له اوسه پورې معلومات نشته او دې چې کوم دی نو غیر معینه مدت دا داسې یو خبره ده چې دا بالکل لکه یو ړوند غشی دی، پته نه لګي چې کله به دا لګي. مطلب 600-700 روپۍ صرف د انډیوالۍ خرچه ده ستاسو؟ مطلب پاکستانی ما مخکې هم دا ذکر وکړو چې لکه آزاد کس چې کوم دی د 10-11,000 ریال د یو کال لکه د اقامې خرچه ده. مطلب موږ د اوس 11,000 کې چې ته ډیوایډ کړي نو ستا پسې تقریبا 800-900 روپۍ دا میاشت دا د حکومت په پسې ټیکس دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو مونږ اوس د کرایه حساب وکړه، د انډیوالۍ حساب وکړه، د موبایل د خرچې حساب وکړه، دغسې چې کوم دی نو نور هم خامخا یار دوست شي مېلمه مېلمه شي، نو چې حساب وکړي نو 1200-1300 په هم پسې اوس په آزادو کسانو پسې لکه سټارټ خرچه ده دا ټیکس. اوس ګوره دا حکومت کېدای شي دا میاشت معاف کړي، مطلب ستا 700-800 روپۍ د میاشتې سعودي عرب کې خرچه ده. که ته له پاکستان حکومت داسې سلار جوړېږي چې ته پاکستان ته لاړ شي، دا 600-700 ریال نه 30-28,000 ریال روپۍ جوړېږي، که دا دلته خپل بچو سره وخوري نو ستا به دې باره کې څه خیال دی؟ ګوره داسې خبره ده، اول خو چې کوم دی لاک ډاون سره ټول ایرپورټونه بند شو. ایرپورټونه چې بند شو نو په دې کې چې کوم کسان په روزګار څه لږ ډېر دي او څه لږ ډېرې پیسې ورسره وي نو هغوی خو ښه دي، خو چې کوم کسان एकदम بېروزګاره شو یا نوي راغلي یا چې کوم دي د هغوی هلته کې د بال بچ دغه چې کوم نور ذریعه هم نه وه، په دې ځای نه چې سړی پیسې وګټي او میاشتې اخر ته ډایرکټ ځي بینک ته پیسې خپل بچو له لېږي، او چې هغه چې کوم دی پیسې نن سبا دلته کې د خپلې خرچې نشته نو بچو له به څه ولېږي. نن سبا چې کوم دی نو پاسپورټ چې چا جوړ کړي که هغه پاکستان کې دی نو هم چې کوم دی دا 12,000 روپۍ پاکستان کې چې عمران خان کوم احساس پروګرام جوړ کړی دی په هغې کې چې کوم کس پاسپورټ راکړی دی هغه پاسپورټ چې کوم دی پاسپورټ ورله نه ورکوي.